امام غزالی رحمت الله علیه د انسان د ژوند مثال د یوې ورځې سره ورکړی دی. څرنګه چې یوه ورځ وي په هغې کې سحر وي، ماسپښین شي، مازدیګر شي، ماښام شي، دغه رنګې د انسان هغه ژوند هم وی دی. فرمایي چې کله یو انسان په خپل عمر کې 40 کالو ته ورسېږي، 40 سال ته ورسېږي، نو وایي داسې شو چې دا د ده د ژوند ماسپښین شو، لکه څرنګه چې په ورځ کې ماسپښین شي. وایي د ماسپښین نه وروسته تر مازدیګره پورې وخت چې کوم دی نو دا بیا لږ وي. وایي چې کله یو انسان بیا په دغه خپل ژوند کې د 50 کالو ته ورسېږي، 50 سالو ته ورسېږي، نو وایي داسې شو لکه چې د ژوند مازدیګر شي. وایي د مازدیګر نه وروسته بیا ماښام پورې لږ غوندې وخت وي. نو معلومه دا شوه چې دا انسان څه دی، مرګ ته نږدې شي. نو د ماښام مازدیګر نه ماښام پورې یو انسان هغه لږ غوندې ژوند تیر کړي، بیا سړی اوده شي د شپې، نو شپه شي او سړی اوده شي، نو دغه اوده کېدل هم د انسان دا یو قسم له مرګ دی. نو معلومه دا شوه چې دا انسان د 50 کالو نه چې اوړی دی، نو د مرګ ته نږدې شو، ژوند یې په ختمېدو دی. نو زما محترمو اصل عرض مې دا دی چې دغه ژوند دا معمولي غوندې ژوند دی د انسان، دا پته نه لګي چې څوک پکې 40-50 کالو ته رسي او که نه رسېږي، نن مري که سبا مري که بله ورځ مري. مطلب مې دا دی چې دغه ژوند سړی ځان له قیمتي کړي، ځکه اصل زندګي چې کوم د زموږ او ستاسو هغه د آخرت زندګي ده او هغه موږ ته را روانه ده او هغه نه ختمېدونکی ژوند دی. د دغې زندګي هغه ټول دارومدار د دنیا په دې اولنۍ زندګۍ باندې دی. که چېرې دغه وړه زندګي دا د دنیا یو انسان ځان له قیمتي کړه او هغه زندګي دای د رسول الله او د الله رب العزت په اطاعت کې تېره کړله، د الله په راوړي دین کې تېره کړله، نو د هغه ورپسې ژوند به قیمتي او کامیاب. او که چېرې دغه ژوند یو سړي ځان له برباد کړ، نو چې دا کوم راتلونکی ژوند دی نو دغه به هم برباد وي. نو لهذا د دې ژوند نه د دې نه فایده واخلئ او د الله عبادت پکې وکړئ. فرمایي یو چې جب تک सांस है तो चांस है، وي جب सांस ختم تو چانس ختم. وایي چې کله یو انسان کې روح وي، ساه وي، نو د دپاره یو چانس دی، یو غنیمت دی، مالي یو قسم لا چې دی په هغې کې چې کوم دی نو څه نه څه فایده واخلي. او چې کله دغه سانس ختم، مطلب دا دی چې کله روح د انسان نه وځي، نو هغه چانس هغه موقع د انسان نه ختمه شي. بیا که یو سړی ډېر وایي په قبر کې چې زه واپس لاړ شم او ما د دې ټیم راکړی شي، زه به عبادت وکړم، زه به دا وکړم، زه به دا وکړم، لیکن هغه وخت د هغه نه تللی وي. نو لهذا خپل وخت قیمتي کوي او د الله او د الله د رسول په تابعدارۍ کې تیر کوي. السلام علیکم ورحمت الله.